الله رضا موږ ته رامخې دګي او دا نو چې په طور مثال زمون یو استاد محترم یو شیخ صاحب ویلو توتی ته چا یو وظیفه ښودلې وه او هغه توتی ته ویلي وو چې توتی له پنجرې نه ونوځي ورک ووتلې دامګري به دام ایښی او ویل د دام کې به ونښلي توتی له پنجرې نه ودرېد په دام کې په لمه کې راکپن ښځې او دغه وظیفه کوي چې توتی له پنجرې نه ونوځي ورک ووتلې دامګري به ورته دام ایښی او په دام کې به ونښلي دامګري به دام ښلي دام کې به ونښلي خدای مې معاف کړي خدای مې معاف کړي سره زما دا دین کو قرآن دی او کو حدیث دی او کو په طور مثال دا ځینې مسلې دي دا موږ صرف دی له زده کړي دا اورې چې میراب کې به جوړا شو او دا هم صرف دی له زده کړي وایو بیان کې به خپل ټیم پور کو او خانه پورې نه کوم دی وکړو الله دې بار شي کې الله رضا زمونږ مخ کېږي زمونږ چې کوم ودونه دي او زمونږ چې په طور مثال څه قسمه نقل او حرکت دی الله دې هغه د خپل حکم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع دایره کې دنه وکړلېږي یو سړی وایي زما په واده باندې 5 لک روپۍ زما نه راغلې څه لري دی وکړله څه چلو شو او ستا په میلمنو کې ابوبکر صدیق میلمه وو کو عمر فاروق دې پکې میلمه وو کو علي او کو عثمان دې پکې میلمانو ستا په میلمنو کې څوک تاوري اوس کو بيزاب کتاب شي نو شر الولیمه دا الله پیغمبر فرمایي د زمکې په سر باندې د ټولو نه ناکاره د واده ډوډۍ هغه ده یدعا لها الاغنیاء ويترك الفقراء چې خلک یې مینې بیا د کاډو دي او د ټرالې لوټاټ کې مزدور خلک راشي پرې دی باندې پوه شي الله پیغمبر فرمایي چې دا د واده په ډوډو کې د ټولو نه ناکاره ډوډۍ یو ډېره شر ډوډۍ ده نو زه چې واما چې یو سړی 15 روپۍ لګوي 60 روپۍ دی ولګوي یو ګډوره اعلان کې د کلی د محلې د هر چا په کې په محله کې خلک شي چې په غټ اختر باندې د کوهي وسنه کیږي او د خلک شي چې په غټ اختر کې په خلک ځان شاړه کوي چا کوه نه ودیږي دغه تور سری په کور په پرده کې دن د خپل کور نه کوه ورولېګا او دغه غریب خپل کور دغه راواله واري ولې خپل ډېرې راواله او څو خپل خپلوان باندې دغه مسلې رحمی ده دغه چې کوم نه وکا او باقي چې د وجه زمانه 5 لک روپۍ کیش دا مې چې کوم د بالکل د بانک پلان کې نه اکاونټ کې وي 5 لک روپۍ نه په دې واده کې لاړ دي څه وشو دا ولې څه مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اتباع به کې نو د الله احکام به کې نو الله دې موږ ټول طاقت او ټول زمانه په دین باندې کوم دی ولګي صرف مختصر